قرآن خو دغه آیات باقاعده صریح د قرآن آیات دی چې مالدارونو په قیامت کښې حاضر شي. مالدارون ورته منشن کې حاضر شي. الله جل شانه مخته الله جل شانه ورته فرمایي چې تو خو په دنیا کې شویل چې میژه دنیو باج کی میژ ساری دی. بالکل صریح آیات ته مونږ هغه آیات ته یویر هدای او مفهوم یې دا دی چیرې دی تو څه دولت چیرې دی تو څه سړی چیرې دی تو څه ازور چیرې دی طاقتم چیرې دی او ډېرې زورورې په لوس شو جکړه وي ډېرې زورورې په زنځري نقشو پساوي. بیا دا دنیا چې میش څومره ور پوره غرق یې که نه څومره پسې تباهي او دا سړی چې دا میش تو په غلطي چې زه زورور یې سړی مې دي تر څه دغې زور په نشه کښې ماست یې. بیا دا انسان انتهایي ذلیل او خوار په هغې ماحول کښې نوست وي په هغې مجلس کښې نوست وي هېڅ زور واس ونه چلوي فرشتو په زنځري تړلی وي. کله کله انسان واته خپله ګناهي انکار هم وکړو چې داس موږ کړی نه دي. اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا. یاسین شریف کښې باقاعده قرآن ذکر کړی دی. خوله به بند شي چې ته در ویغې لوس اعضاء و جوارح خو خپله بیا ګوایي پرې کوي چې دا ډېر سخت منظر دی بیا دا ډېر سخت منظر دی. نو د دغه وجې نه د سړی نه په دنیا غلطېږي او سړی دی نه په سړی غلطېږي نه دا په زور غلطېږي. دغه انسان دمره حیثیت ته یې دمره چې یو مرض دی ووایي نه دی بیا پیسه بچ کولی شي د خدای د بیمارۍ نه نه دی سړی بچ کولی شي نه د ځواني در پوتې کېږي نه د حسن در پوتې کېږي نه د دولت در پوتې کېدی شي. الله پاک یوه جټکه ده یوه جټکه چې کله ان بطش ربک لشدید بیا د خدای پکړه ډېر سخت ده. نو میشته په چار دو ګناهګور یې بېشکه زیاکار یې سود فراموش یې د خدای په دربار کښې توبه تایب یې او خامخا ګناهي نرخشي انسانون یې خو کم از کم چې میش د دنیا نشه د ځون نه وباسي